عزیزانو یو صحابیو داغنومو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ په دغه شپه داغه واده شوه د واده ډومبه شپه ده او حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ خوب ګوري په خوب کې څه ګوري چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وینې روانې دي او زخمی دي نو په دغه خوب کې ټوپ کو د کټه لاندې ودرېد اناوي ورته وی چې حنزله ولی خوب کې ویریږي وینا طبیعت خراب شه وینا څه چلو شو ورته بیبي خوب می ولید چازه چې پچا مې نه ما اپ وینو رنگ د احد په میدان کې ولاړ ناوی ورته وی چې حنزله ودشه الله بنده دا د وادړم به شپه ده دا په زندګۍ کې ډېره د سرور شپې تو سکه حضرت حنزله ورته فرمایل چې او بیبي په یو زړه کې 2 مینې نه ځي یا به زتا سره مینه کوم او یا به محمد رسول الله سره نو ما ستا په مینه باندې د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم مینه ته ترجیح ورکړه تا پرې دم واغه تاسو ناوی ورته وی چې هاي حنزله زه خو پاتې کېږي نه او یو خبره درته کوم چې ما خو ته پرانا کې لیدلم نه نو کتلاړې اول ته شهید شوي نو زبر د قیامت پورستا څنګه پیژنم چې دا زما خاوند دی نو حضرت حنزله خپل لستونه وشلولو او ورته وی بیبي د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستونه شلیدلې نو بستا خاوند رامنډي میدان تراغه سګوري چې حضرت حنزله رسول الله ولار دی د غشو د تورو پړقار او باران حضرت حنزله به اختیار سینا واچول په مرګ او شهید شو چې شهید شه ورسره خوا کې یو بل پروت ته حضرت زید رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کانی په خله مبارکه ولګید او غاښ مبارکه مات او ویني پیروان حضرت عائشہ او بی بی فاطمه او بو په سرا منډ کړي چې د رسول الله د داوینه پاکي حضرت زید باندې تیرې دین او هغه ورته داسې عائشه ته اشاره وکړه چې لږ وګ رانږدې کڅ خبره درته کو هغه چې داسې وګ ورنږدې کړه ورته وی بیبي په دې مې پوي کا چې رسول الله وفات ته او که شهید شوه نو هغه ورته وی چې وفات خو نه ده خو په یو کانی لګېدلې دی او دا غاښ مبارکه مات حضرت زید وی چې پروردگار کاش چې په هغه کانی چې زما د محبوب غاښ لګېدلې دی خدای زما ټول په مات وې خو چې دا غاښ نه مات خدا بیبي زما اخر وخت
الوداعی سلګي وامه خو سردار کونین ته به زما اخیری سلام رسای او دا به ورته وې چې زید په سینه سوره په لاره کې پروت دی او تا ته وی چې زما دې په اخیری سلام. حضرت عائشہ چراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولیم نا وخت و یا رسول الله حضرت حنظلم لاره کې شهید پروت دی او حضرت زیدم په لاره کې شهید کېدو والاو ما ته په وخت کې دا خبره وکړه چې زما اخیری سلام سردار کونین ته و. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ویني صفا کېدل په ځای پرې خو منډي چې منډي کې چې ورغه نو زید سلګي والے نو د زید سره روچت کو په خپل پتونه کې چې په پتونه کې خو نو په دې مخ ورته لاس وای. الله دا رتبه په امت کې بچاله ملاو شوی و چې د چا سر د سردار کونین په پتون پرو او دا رتبه په امت کې لا چاته ملاو شوی چې د الوداعی سلګو په وخت کې د سردار کونین لاس د چا په مخ ګرځي. دا رتبه او د دې انداز او مقدار زدي وخت کې تاسو ته بیانولې چرته په دې مقام او په دې رتبه به یا خدای پوهیده یا به په زید پوهیده یا به په محمد رسول الله. زما عزیزان راغه حضرت حنظله رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ روچته کې جنازہ روچته کنو جبريل را و یا رسول الله حضرت حنظله تبا غسل نور کوي شهیدان ټول د وحد چې دي بے غسل بخخي خو حضرت حنظله تبا الله حکم کړی دی چې ملائکه غسل ورکړي. دا د خدای حکم او زه هغه په ډیوټای کې جبرئیل علیه السلام چې د حنظله د غسل ډیوټي بزکوم حضور علیه السلام ورته فرمایل چې دا خو شهید ورته د وادړم باش پوا د ستا په مینا کې داسې مستغرقو چې د غسل ته نه دی کتلی او میدان ته را منډه کړي. دی وجنه حکم داده چې حنظله ته به غسل ملائکه ورکړي. عزیزانو په دې د علما حضرات پوېږي چې حنظله په حدیث کې چې چرته د حنظله ذکر راشي نو الته ور سره دای چې حنظله غسیل الملائکه هغه حنظله چې چاته ملائکو غسل ورکړي